اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر یوصل نپنزوس. نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دینے روایت مخیر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتد آل کتاب نیسوک الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر دے با ایمان راڑے پر عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موتی مخید مرگ ددنا. بس مخید مرگ د چانا مخید مرگ د عیسیٰ علیہ السلام نانو مانا دادا چکل عیسیٰ علیہ السلام پر سیکنڈ ریٹرن باندے راکوس شی نہ یہود و نصارا با ټول پی ایمان راڑی ځکه الته د کفر تصور بیا نشتا. د عیسی علیہ السلام موجودګه کې د کفر تصور نشتا. خلق به 100% مسلمانان دي. صحیح حکم چې کافرانی just go ahead. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ پرورز د قیامت یکون علیہم شہیدا وی با عیسی علیہ السلام دوی باندې گواہ فبظلم من الذین پس زیاتی دا چا یحادو چی یہودیان شو حرمنا غلیم حرام کریو منگ دوی بالے طیبات پاکیز سزنا احلت لون چی ابتدائی طور حلالو دوی دا پارا. خدا تاستا معلوم ہے چی یہودیان دیر آرگومنٹیٹو خلق دے. سنگا خلق دے آرگومنٹیشن دیر کئی آرگومنٹس کئی دیکھ پر پیغمبر سر ہم آرگومنٹس کور چگہ بورتا ہے دا شے حلال دا شے حرام دے گوئے وائے ہاو صحیح نا پیغمبر ورته وی دغه دا فیټس خوراک جائز ده څه فیټس خوراک جائز ده هغه ورته او وی دي کو دا نقصان ده دا چل له هغه چل له هغه وی چلو نو حرام ده. صحیح چې ارګومنټ کوي نو چلو حرام دي. وی دا وش ده وش څه کمل دا حلال ده ورته او حلال ده شودیم حلال دي پيوم حلال دي غوشم حلال ده وینن دی وش کی خدا چل دے اور ټول سٹرکچر ټول کوګو دی دا ولې حلال وی چلو نو حرام صحیح شو. وی دا مرغابه څه مرغابه ډک هلی یا ډک دا حلال وی او وینن دی خدا چل دے دا چل دے دا خوبو کی دا څه کوي فلان کېډینګ وی دا حرام دی. صحیح دا ارګومنټ ته فبظلم من الذين هادوا فزياتي دا چا فظلم دا چا نو دې ته ظلم ویل شي بے ځای ارګومنټس کول بے ځای ارګومنټس کول دې ته خدای څه وې ظلم وکوي چې دا ظلم دی. صحیح یو خدا چې په کوم شی نه پويږي ارګومنټس پکې دا ظلم دی. یو دویم چې الله او پیغمبر کوم خبره وکړه هغه کې به ارګومنټس کول دا ظلم دی. ځکه موږ یو سنټنس هغه ځان سره بیا ولیکه سیف الله خانه don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. That is short day or bas asan bas da tik de dre o salo don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. Come da che khudai period lagole alta question mark na lagawa che why and how. آیت نمبر یوصل وصلویق سورہ الانعام. سورہ انعام یوصل وصلویق پیج نمبر وعلى الذين عادوا پاکستان چی یہودیانو حرمنا حرام کرو منگا کل ذی ظفر کسو گورا یو غوادا سشے غوادا گاو میشه دا سشے دا منگا ورطا میشه وی تاسو گاو میشه گاو میشه دا دا دیخ پچی وی دا پا میز دا سی دو زائی صحیح دیتا منگا خپلو پختو کے سوو سورتو سوا صحیح اووش
او مرغابي هغه یو وی دغه فلیټ دغه فلیټ هغه ته موږ هم خپړه وایو صحیح نو دا ظفر وای خپړه تا وغلل الذين هادوا پاکستان چې يهوديانو حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هر د خپړې مارغه یا زناور د خپړې زناور یا د خپړې مارغه ومن البقر اد غیاننا والغنم اد لیمنا غنم معنا لیمز حرمنا غلیم حرام کړو مونږ دوی باندې شحوم او ما فیټ داغي پښتو کې ورته مونږ واز کوي سوای واز کا تاسو واز کوي مونږ واز کوي عربي کې ورته شحوم حرم وقت وی لحوم او فیټ ته شحوم صحیح شو نو عرب وی نريد اللحوم والشحوم سوای نريد اللحوم والشحوم دی وصيات کې دی بصابل ورته وی نريد اللحوم والشحوم وغشي واز کې پکار دي حرمنا غلیم شحوم او ما حرام کړو مونږ دوی باندې شحوم او ما فیست دی دوارو الا ما حملت ظهورهما مگر آغا حملت ظهورهما چې پراتو په شاګانو دوی باندې شاګانه معنا سپاینل کارډ سره یا بیک بون سره چې کوم فیټ لګیدلی وي دا د جایز دي دا غي استل ډیر ګراني دا یو بل ټیسټ وو پښتنه سایډ کی دا سپاینل کارډ دی او الحوایا یا آغا چې قلمو سره لګیدلی وي اس قلمه وای انټسټین او مختلط بعظم یا آغا وازگا اختلط بعظم چې هغه بلګیدلی واډو کې سره نو هغه وازګا لري کول ډیر مشکل کار دی الله تعالی ورته فیټ خو ستاسو ضرورت ته چې کوم ځای زیات فیټ دی هغه حرام دی صرف سپاینل کارډ سره کوم لګیدلی دا جائز دی اډو کې سره کوم لګیدلی دا جائز دی انټسټین سره کوم لګیدلی الله تعالی ورپسې وایي چې ذالک جزیناهم دا مونږ دوی له سزا ورکړو به بغي په سبب د سرکشۍ د دوی چې پیغمبر سره آرګومنټس کول چې څه کول پیغمبر سره هم آرګومنټیشن کو نو هر چا سره آرګومنټس کو خپل استاد سره آرګومنټ مکوا عالم سره آرګومنټ مکوا پلار سره آرګومنټ مکوا مور سره آرګومنټ مکوا او بلچا یعنی د فیلډ پوهه سره ډاکټر سره د باس سره آرګومنټس مکوا د فیلډ ماهر سره آرګومنټ اوس کو تل ډاکټر لا د علاج لپاره هغه سره د آرګومنټ سره وکړه ناغه به شي پلیز get out of the office just go somewhere else don't come again وای به راځي کنه چې ته خو ما خرابې سګینه الله تعالی وای د آرګومنټ کول چا سره زمو په وطن کې ضرب المثل اټرنی نه اټرنی هوټل لالي خو د خلکو جیبونه کټ کوي صحیح نو به اټرنی ته یو صغیر هغه ویره قتل را نشوي دی تبه زما اټرنی کیږي چې څنګه بخلاصيږي هغه ورته نه آسان کار دی صحیح نه چې پیشي شروع شو هیرینګ نو د خپل اکلاینټ ته وي په بس کچھ د مخالف اټرنی څخه تاسو کوي نو تور داسې کو پنځ نه کې جج دنه تاسو کوي تور څه پنځ بس د هیڅ خبرې جواب مکو پنځ کوا صحیح نو بس دنه باغ مخالف اټرنی تاسو کو نو د ورته پنځ نو بل تاسو کو نو د ورته پنځ نه به پنځ او پنځ انو بس دغه پنځ به کول نو د اټرنی پلی واغستا وې دې لیونه دی زما کلان څه دی وې دې لیونه دی نو چې دا پلی واغستا چې دې لیونه دی یا سبحان الله نو خلاص نو چې خلاص نو چې بار راوته نو اټرنی ورته سیستر ضرور پاتې دی سورہ نو دغه اټرنی ته مې پنځ نه غلې او پاک وېست وی ارچا سره پنځ خو اټرنی سره نه پنځ نو واپس پر سبق فبظلم من الذين فزياتنا جاء يهوديان حرمنا غليم حرام کړو موږ دوی باندې طيبات الحلال او پاکیزه سيزنا او حلت لهم چې حلال شو دوی د پاره مخکره دي وبصدهم په سبب د من کولو دوی خلق لا عن سبيل الله دلال د الله لا كثيرا ډیر مبالغه سره یعنی دوی بلګي او خلق به د خدای لار نه من کول او نمبر 3 واخذهم الربا اپ سبب د اغستو د دوی یوزری سود ربا انټرست
وقد نهوا عنه حالانکه دوی داغه نه من کړی شو واکلهم اموال الناس په سبب د خړولو دوی مالونه د خلکو بل باطل په ناجایز طریقه واعتدنا للکافرین تیار کړو موږ د کافرانو لپاره منهم د دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن آغا مضبوط خلق فی العلم پا علم کی منهم ددوینا والمؤمنون امومنان یؤمنون ایمان ساتے بما پا کتاب انزل الیکا چه نازل شویر تاتا وما پا کتاب انزل من قبل کا چه غپیدا نازل شو مخکستانا والمقیمین الصلاة یعنی آغا کسان چه قائمون کے دے مزلا والموتون الزکاة اورکون کے دے زکاة والمؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان لرون کی پا اللہ پر وز داخرت اولائکا دغا کسان چه دا صفتون دی سنوتے یقینا ورکو بدویتا اجرا عظیما لوی اجر دیتا بورکو لوی اجر اس مشرکین مکہ او سراؤنڈنگ ایریا دی لگیاو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبرین بے انکار کو چی انسان او پیغمبری دا امکان نشتا پیغمبر باید چی فرشتی پیغمبر باید چی انسان تا وحی نشرات لے اللہ تعالی ویدین اوڑان دی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا بلاڑے پیغمبران طول انسانانو او طول تا وحی رات دا انا اوحینا الیکا تاکہ سرمونگا وحی کردتا تا کما اوحینا لکا چی وحی مکڑوا الى نوح علیہ السلام تا والنبینا او پیغمبرانو تا من بعد رسل دنا واوحینا وحی کردوا مونگا الى ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق و یعقوب تا والاسباط اولاد تا غیتا وعیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون و سلیمان تا و آتینا و نغیوی خواه لطک تاوی خو کتاب دیو بیچ ماتا کتاب را کرشوی دی اللہ تعالی وی ہاں دن مخی میں داود تا زبور ورکڑا و آتینا ورکڑو مونگ داود علیہ السلام تا زبورا و رسولا او وحی کڑو مونگو دیرو رسولانو تا قد قصصنا علیکا چی مونگ دا غوی بیان کرتا تا من قبل مخکر دے ورسولا اڈی رسولان لم نقصصم علیکا چی مونگ بیان نرے کرتا تا نوز پیغمبر علیہ السلام دا معراج پشپما سر خدای خبری وکر خدای را سر ناغیبی ہوگا خدای انسان سره خبر وکړي نو الله تعالی دا غي مثال ورکړ چې وکلم الله موسی تکلیما خبر کړي موسی عليه السلام سره خبره رسولان لګلیو مونږ رسولان مبشر نو دوی وی ها نو د پیغمبر کار خدای چې معجزه راوخی سره راوخی معجزه او میریکل راوخی الله تعالی وی دا دوی غپ لګی دا پیغمبر ذمہ داری نه چې معجزه بخیل پیغمبر دوه ډیوټي دي چې کدا د خدای خبره مو اومنله نو جزا بید اللہ کنمو من اللہ سزا بید اللہ نو یہ فرمائے سزا عذاب پنشمنٹ تا سوائی ورد سزا نو ہے تا جزا سزا وی سزا تو جزا وی تو دیو جل قنداریان سے بغلط طرف پوچھو رسولان مبشرین دا خوشحال خبر ورکون کی و منذرین او وارننگ ورکون کی لئلا یکونا دا دید پارا چی باقی پاتے نشے الناس دا خلق دا پارا غل اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے حجت ایکسکیوز بعد الرسل پس د پیغمبرانونا وکان اللہ عزیزا حکیما دے اللہ تعالی غلبے والا حکمت والا لیکن اللہ تعالی یشہدو گواہی کئی بما پاغبانے چی نازل کرے تا انزلہو بعلمہ نازل کرے دے اللہ تعالی دا کتاب بعلمہ نو دے علم مانا دے یوا اجازت پا اجازت و اذن خبلبان یعنی دانا چی ایکسیڈنٹلی دا تا خسر غلدے اللہ تعالیٰ پہ اجازت بانے پرپزلی تا خسرہ لے گرے دے صحیح یوا دویم انزلہو نازل کرے دا کتاب بعلمی چی مشتمل دے پا علم دا اللہ تعالیٰ بانے چی مشتمل دے پس پا علم دا اللہ دا قرآن نالج دا بالحقیقت دا خدای نالج دے دا چاہ دے دا خدای نالج دے دا دویم خبرہ
انزله بعلم نازل کړی دی الله تعالی بعلم په علم خپل، یعنی معنا دا ده چې نووینګلی تاسو درکړی دی. څنګه درکړی دی؟ نووینګلی تاسو درکړی دی، دا نه چې ګنې پوه نشئ یو شی ستا جیب کې واچو. صحیح دا داسې لکه چې سیف الله خان هغه $10 اچولی خپل جیب کې او گویا ان نووینګلی هغه زما جیب کې پرېوتی. صحیح نو د نووینګلی ما ته هم راکوله خو بس زما جیب ته راغلی، اکسیډنټ وشه. الله تعالی وایي نه دا نووینګلی ما ته درکړی. نو درې خبرې شو په پوهه. نمبر 1 چې په پوهه مې درکړی دی، نمبر 2 په اجازه مې درکړی دی، نمبر 3 مشتمل دی په علم د الله تعالی باندې. د دې معنی وړي کې بیا به هېرې کړي. سیف الله خان دا لیکه ځکه دا بیا تا د کتاب کې نه ملاوي کړي. نمبر 1 په پوهه مې درکړی دی، نمبر 2 پرپس دی په مقصد مې درکړی دی، او مشتمل په علم د الله تعالی. والملائکة فرشتے یشهدون غویم دا گواہی کئی وکفا باللہ اکافی دے اللہ تعالی شہیدن گواہ. یو اللہ چلے چارے پارے گواہی دا غنور ویٹنس ضرورت نا. اللہ تعالی وہی کٹول خلق وہی تا پیغمبر نہیں وہی ستا پیغمبر ہے کہ سفرت ذکر زمان تا زمان پیغمبر ہے بس ما کلا ہوئے او ما گواہی اکڑا بس بیتا تا بل چاہ دا گواہی ضرورت نہیں کہ سوک منی دا غفل فائدہ را کہ نہیں منی عذاب پاگر آنوان دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو یہودی سره یو ټرانزیکشن کړو. څه کړو ورسره؟ ټرانزیکشن یعنی مین مارګیج کړو. څه کړو؟ مارګیج خپل زغره آیرن کوټ څه ورته؟ زغره نو له انګریزي کې څه وایي؟ آیرن کوټ ورته کنه؟ نه آیرن کوټ نه په پښتو کې ورته زغره وایي، په فارسی کې ورته ذره وایي، انګریزي کې ورته آیرن کوټ وایي. جنگ کې خلک هسي د اوسپنې کړې وي د هغې نه جوړ یا کوټ نو هغه توره هغه لاس په لاس جنګ نو توره او غشې او دا شیونه په باندې اثر نه کوي، یو کرنګ وکړي نو ورسي. خبره ذهن کې راغله باډي محفوظ باډي تاسو ورته وایئ چې دا هغه زمانې بلټ پروف ده. هغه زمانې د دې اکثر پولیسان راغلي مشاغ ها پولیسان دي پولیسان اغوستي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل صغره چا یو يهودي سره مارګیج کړی و چې دا ځان سره کې د ماته دوره پیسې پکار دي. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام ته پیسې واغسته. سورہ دی بعد پیغمبر علیہ السلام پیسې ورکړي صغره ته واپس کړ. دا پراپرټي و. يهودي او وخت په ډک مجلس کې راغی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تقاضا وکړه یا محمد صلی الله علیه وسلم وتا چې ما سره غزغره یې خو نو صغره دی واپس کړه او پیسې دې ما ترانه کړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انډیویډولی یعنی په تنهایی کې ولا پیسې ورکړي سو گواهی نو. صحیح. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی مې یشهد لی بهذا سوچته چې ما د پاره دا گواهی کې چې ما د پیسې واپس کړي. نو یو صحابي دی خزیمه رضی الله تعالی عنہ سنو مې خزیمه رضی الله تعالی عنہ هغه پاسه پیږي زه گواهی کوم چې تا ورکړي دي پیسې. نو پیغمبر علیہ السلام په خپل کراس ایگزامن کو کیفه ولم تكن هناك ته څنګه گواہی کول شي ته خپل موجود نه وي. ته څنګه گواہی کې ته خپل موجود نه وي. هغه صحابي ډیر عجیب خبر وکړه وی تاتینا به اخبار السما ته چې مونږ ته د اسمان نه راغله خبر او کې مونږ یو منو تانه به باندې ثبوت مبوت نه واړو ته وای خدای دا څه وي بس مونږ الحمدلله زمونږ ایمان به چې د اسمان راوړې خبره مونږ پتا باندې شوبن لرو دا د 10 روپو غره په دې کې مونږ تا باندې شوبو خو یو څه دروغ وای دی کې. صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولې یو ټایټل ورکو چې من شهید له خزیمه فهو کافیه نیکست ان فیوچر. د دې صحابي دا ورچو ده دا ورچو دا فضیلت ته چې په کوټ کې دې چا د پاره گوايو کی نو هغه کیس کې دویم گواه ضرورت نشته. هغه کیس کې د دې आवाज گواہی د دوه برابر ده. خزیمه رضی الله تعالی محدثین هغه ته شهادتین وایي
خزامه ذو الشهادتین د دو گواهو حامل. ځکه چې په کیس کې ایټ لیسټ 100 گواهان پکاري، 2 گواهان پکاري. خزامه ذو الشهادتین. نو خزامه غو نه سره چې هغه گواہی 2 کسا او چې الله تعالی پر گواہی کوي. سبحان الله. ان الذين كفروا تاکي فرا کسان چې کفر کړي دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق دلار د الله نه قد ضلوا ضلالا بعيدا تاکي سره د گمراه شي په لوی گمراهي باندې. ان الذين تاکي فرا کسان کفروا چې کفر کړي دي وظلموا او ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ندی اللہ تعالی چې بخنو کې دویتا ولا لیادیهم ندا چې برابر کې دویتا طریقا حسلارا ہاں یو لار بورته برابر الا طریق جہنم مگر صرف لار د جہنم خالدین فیها ہمیشہ به دوغه کې ابدا فارغ وکانه ذالک غل الله یسیرا اددا کار اللہ تعالی تډیر آسان یا ایها الناس او خلقو قد جاکم الرسول تاکہ سرا راغلے تاس پیغمبر بالحق پرشتیا بالحق رشتیا راوڑی تاستا چرتنا من ربکم جانب درفتا سنا فآمنوا ایمان راڑی خیرا لکم یکن خیرا لکم دابوی بیتر تاس دپارا وین تکفرو کتاسو کفرو کو فإن للہ نو تاکی سر خاص اللہ دپارا دی آغا چی اسمانونو کی دی ازما کی دی وکان اللہ غلیم الحکیم ادی اللہ تعالی غلم والا و حکمت والا یا آل الكتاب او آل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی پا دین خپل کے نو غلو مانا ایکسٹریم ٹو ایدر سائڈ ایکسٹریمزم ایکسیسیو سو ورتا ایکسیسیو د یو شی د حد نه وراوړي ده نو په دین کې ایکسیسیونس یا ایکسټریمزم دا ناروا ده په دې غړم ناروا ده په دې غړم ناروا ده نو په دې غړم ناروا چې بلا سيزونه ډراپ کې د دین تقاضا وي هته څه کې نو دا ایکسټریمزم ده د ته موجوده دور کې وای لیبرل اسلام لیبرل اسلام یا ماډرن اسلام صحیح چې بلا ډیر سيزونه ډراپ کا دا خیر ده دا کارونه ټول کارونه خیر ده نو دیتا وی لیبرل اسلام او یو وی ایکسٹریمزم چې یو شی صرف جائزی تیر سنت مرتبه ته ورسه یو شی صرف سنتی تیر واجب مرتبه ته ورسه یو وی واجبی تیر فرض مرتبه ته ورسه نو دیتا سوی ایکسٹریمزم یا آل الكتاب والکتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی پا دین خپل کے ولا تقولو موائی پا اللہ تعالی بانے الا الحق مگر حق انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم چی مسیح عیسی د مریم زوی رسول اللہ دے رسول دا اللہ دے او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ایکسٹریمسٹ خلق تبادی ایکسٹریمسٹ خلق تبادی ایکسٹریمسٹ خلق تبادی دا بربادی رټوله ایکسٹریمزم ته باندې چې بس کس سره سره کافر کې کفر ته ورسه نمبر کوي آرام کو دا چې بس مسلمان پرې دي خو بس ټول بسو کې ټول خلک به کافر کې نه بس گزاره کوه دا کار شریعت کې ناجایز دا کار شریعت کې ناجایز اځ ته ورته او دا کار چې لوکو فاسقه فاجره کافره هغه به کافر بته کافر دې پلار دې نکړي کافرو نو سوي الټیمیټلی دا جان څه شي وي ناغبم په کفر کې کله چې ځان به وړه به نه شریعت اسلامي دا د حکمت عملی نامه ده مثلا تاسو نو ویلو لطیفه مې غوړلې سبنا خان تاسو چې خامخا یاد کړئ ځکه تاسو به خپل دوستانو مجلس کې وایي صحیح نو یو سړی مولا شو څه شي دستار یو سره نه تاسو بل دور په فاخنه مولا شي نو دستار یو تر ته لاړ وخت دی دستار وتړ او مولاش بیا استاد ورته وی چې ته یو کال مزید تیر کا چې حکمت زکه علم پر زده اوس به حکمت هغه ویل نه پس عالم دا بخبره بګورم چې څنګه دا امپلیمنٹ کول غواړي هغه ورته د امپلیمنټیشن هم څه حکمت غواړي دا نه بس زم ډېر مودو شو لس کاله مې ساتل کو سلامات ځن نو بس خو چې راغې نن نو موډاونه
نو دا علاقه خلق ورته دی جمعه باندې بیانو کې وی ټیک ته وکم اوس اتفاق سره د قندهار په جمعات کې یو پیرو کو څه یو پیرو او پیر دا خپل غوام تړلې و جمعات کې نو غوا خپل وشایه او امتیاز اور څه وکول صحیح اوس دې چې کیناستنو د دین په پاکه او پاک بازه او طهارت باندې بیان شروع کو او وی دا غوا چې په دې جمعات کې تړلې دا بالکل د مرتد شوی دی صحیح ادا گمراه دی صحیح اوس خلقو د پیر سے بقیدت مند څه پیر سے سره عقیدت لر ان مړ خلقو پر راکی خو ده نو چې راکی خو دا سه وو چې مخې ویناوس سره خوګاو مخې خوګاو فلان 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 راکو سمونځونک لاړ استاد له واپس وې ما حق مسله بیان کړه خلق وړه بوله وې ما تا ته ویل چې د مسلې بیان حکمت غواړي د مسلې بیان حکمت غواړي تا به حکمت بیان کړ رزلټ هم دغه چې کوم تا ته ملاو شي نو کال تیرې ویاوږي کال ورته تیر کړ هغه ورته حکمت خود چې مسله به څنګه بیانې د حکمت ذکر کال بعد چې بیا راغی خبره یې راته راشي و صحیح شو هو خو تړلې و جمعات کې بیا خلک ورته وایي چې خطبه بیا نو بعد چې خطبه شروع کړه نو وی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون پیران مبارک چې الله تعالی دوستان دي دای باندې هیڅ خوف او هیڅ حزن او هیڅ فکر مند نشته دا خلک خدای ته ډیر زیات نږدې دي او دا تاسو پیر سے مبارک چې د جمعات کې کوم دی راځي وای بالکل اگنور کړه وی دا تاسو پیر سے مبارک چې د جمعات کې کوم دی راځي دا الله ته دومره نږدې سره دی چې د ګری مبارک او د سر مبارک یو وختوم چا سره د ټول افتونو او تکلیفونو بده په خیری صحیح او محفوظ وي نو د منبر نه خبره کو کړه او بسم الله الرحمن الرحیم د پیر صاحب د ګری دا یو اختراع داسه اده واسکټ جیب کې اوس مړ خلق hebat واغسل چې دا خو لزر خلق په مسجد کې اته چې زلټ شي مده پیر صاحب ګری کې وخت پاتې نشي خلق پر امنه کاوه پیر صاحب سوچ سره واسي سوچ مخو سوچ یو واسي پیر صاحب څاور کړ مړ شو او چې مرزه تخته وېسته نو لاړ استاد واپس ورته مسله په بیان کړه پیر نه مې خلک کلاس کې څه چل ما درته د وایي ته راځي کومه نه کا صحیح شو وی بدنام نه خلکو برکت گمراهی ختم کړه څنګه گمراهی ختم کړه په حکمت او برکت دا خیسه ودا نه راځي خدام نه په خیسه کې راځي په بازار شي څنګه دا پټه پټه کیږي چې جدي پوتې سی خلک روان دي کوم چې څه باندې راغلي بس وایي نمي شلبت کیس ابا خبره تاسو څوک ته غږ شي دا جهالت یو انا فعلا ته شغول شالکی په خاندو شغول شالکی جهالت کنه یا آل کتاب و آل کتاب لا تغلو فی دینکم اول ته پاکستان کې په پنجاب علاقه کې یو ځای دی خواجه فرید الدین گنج شکر سے بتوي ډېر له بزرګ کې شو نو دا هغه نوسیکل وسی هغه یو دنده جوړ کړی دا کړه پیسې مې سي صحیح لګا دالته هم چې چا ایڈریس هغه خواجه اجمیری رحمت الله علیه هغه خاندان والا سره د چا ایڈریس ټول تخت را لېږي قرص مبارک شروع دی ډونیشن راوړي صحیح دا پیسو دندې نو اني هاو د پیسو دنده هر ځای شروع په زیارتو باندې په قبرو باندې حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تجلسوا علی القبور په قبرو باندې نه د قبرونو کسټوډین شپ نه کوي د قبرونو د ناس ځای توړه دي په قبرونو باندې ناس ولا تتخذوا عليها المساجد والسروج او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي م په قبرو باندې مسجدونه جوړوي او په قبرو باندې ډیوی بلوي صحیح او ټول خلک دا کار کوي ځکه چې دا شی شروع شوی دی د يهودانو د عیسایانو نه چېرته شروع شوی دی يهودانو او عیسایانو استغفر الله العظيم الذي تصور الشرك دی یا آل الكتاب او آل کتابو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لوی بابا بلسته نه په ژوند دغه لوی بابا او نه په وفات نه بعد دغه لوی بابا شته چیرته تاسو لیدلې تاسو کې کټ کې راغلی پیغمبر علیه السلام قبر ته وړي جوړ شي یا آل الكتاب او آل کتابو لا تغلو فی دینکم دلته مونږ دا فلانه دا دانه ټیک کوي
تاسو دا نه وایي ورته ادا پلانې دا سرخوږی ټیک کړي دا پلانې بابا دې طبي معالج دی استغفر الله دا ته میټافیزیکل ورډ وایي او په میټافیزیکل ورډ کې سوای دا الله نه بل هیڅ څوک نشته صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بیمار حضور صلی الله علیه وسلم په خپل بیمار او سخت تبه او سردرد دومره سخت سردرد او حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې دا حضور صلی الله علیه وسلم بسرونی سے وارثه هاي سره سی وارثه هاي سره اوس کومه موږ وای سره مړ دي خو پیغمبر خدا خبره نه کوي بس سره په وارثه هاي سره یعنی معنا دې په تکلیفو نو سی وارثه او سره صحیح جبريل امین راغی ورته سو جبريل امین نو جبريل امین هم یو لوی بابا دی خو هغه ورته نه شو ویلې چې زه ټیک کوم ورته نه شو ویلې چې زه کوم زه ټیک کوم بلکې دمه په واچو بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فنامد الله تعالی دم در باندې چو من كل شيء يؤذيك د هر هغه شي نه چې تعالی تکلیف درکړي من شر كل عين حاسد الله يشفيك د شر د هر حاسد او حسد کوون کې سترګې نه الله تعالی شفا درکړي بسم الله ارقيك فنامد الله تعالی تابانه دم اچو دې دم وي حضرت جبريل امین پیغمبر اسلام باندې دم وچو اسی ورته څوک بل شفا درکړي الله يشفيك الله تعالی شفا درکړي بسم الله ارقيك ابراهيم عليه السلام هغه انه ربي يطعمني ويسقيني زما پروردگار خوراک راکړي مالا مړای منسوک الله ويسقيني زمونږ تند سوک بوزي الله تعالی او بنشو کوتله تند ک الله غواړي او بو بس کې او تند باندې نشي نه ويسقيني واذا مرضت وكانت زنا جوشم فهو يشفين هغه الله تعالی شفا راکړي صحیح د دې وجه مونږ چې ډاکټر ته ځو نو د هیلینګ لپاره ځو ټریټمنټ لپاره ځو د ټریټمنټ لپاره ځکه ډاکټر سره څه دی ټریټمنټ علاج دی شفا سره نشته شفا چا سره الله تعالی سره ده نو یو هیلینګ دی یو ټریټمنټ دی مونږ د اسباب دنیا کې ټریټمنټ لپاره ځو اسباب دنیا کې مونږ په هیلینګ لپاره نه ځو هیلینګ لپاره خدای نه غواړو الله تعالی شفا ورکړي خدای مریض له شفا ورکړي چې ونه غواړي لوی حبیب څه به وکړي فرق نه یا آل الكتاب او آل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی ایکسٹریمسم جوڑے گئے پا دین خپل کے نو سگورا یہودیان ایکسٹریمسٹ جوڑ شیو پا یو انداز ایکسٹریمسٹ جوڑ شیو پا یو انداز نصارا دا ایکسٹریمسٹ جوڑ شیو پا بل انداز دا یہودیانو ایکسٹریمزم داو چه بلا پیغمبران شہیدان کر بلا پیغمبران تکذیبو کر چې تاسو پیغمبران نه یې عیسی علیه السلام ته انلیجیټیمیټ سن اف مریم وي چې دا حضرت مریم زوی دی نو څومره له ایکستریمیزم وکړو په یو سایډ او ځین جانب تعالی کتابو هغه عیسی علیه السلام ته ورغدای دی وي الله تعالی تاسو روغی کوم سایکو پرابلم هوته نه دوړو ته تاسو دماغي مشکل لري لا تعالو فی دینکم غلو مکوئ په دین خپل کې ولا تقولوا اموائے فزاد دا اللہ بانے الا الحق مگر رشتیا خبر انما خبر دادا المسیحو چی مسیح عیسی ابن مریم عیسی زید مریم رسول اللہ دا رسول دا اللہ دے و کلمتو کلمہ دا اللہ دا نو کلمہ دا اللہ مانا چی اللہ تعالی ہوئے کن موجود شا فیکون بس موجود شا دیتا پا دی زوالوجی کی پا زوالوجی کی دیتا وی سیلف پالینیشن پا باٹنی کی ورطا وی سیلف پالینیشن دیتا وی سیلف پالینیشن او پا زوالوجی کی دیتا پا یو بل لفظ دیتا وی پارتینیو جینیسس پارتینیو جینیسس یو سنگل انٹیٹی وی په هغه کې د مسکولن او د فیمینن د دوړو خاصیتونه الله تعالی پیدا کی او اتوماتیکلی التفرزلشي شروع شي سو شي فرټیلیټی شروع شي د مرغابیله د کله د سیلف پالینیشن کیږي او داولی پارتینیو جینیسس PARTHENIO
Genesis, Genesis. Pero es justa para matar. په حیواناتو کې شته. هیله کله نر وسره نه یو ځای شوی او هغه ورکول شروع کی. ورکول شروع کی. بلکې په انسیکټ کې دا ډیر دی. څه کې؟ په انسیکټ کې حشراتو کې. حالانکه هغه حیوان خو دی. حیوان نه کنه دی. Moving, living entity ده. Insects دي. Moving, living entity. دې ته حیوان وایي. صحیح؟ نو پای کې پارتین او جینیسس او سیل پالینیشن رواني. صحیح. نو دا حضرت مریم بدن کې د کن کلمې د وجه پارتین او جینیسس والا عمل شروع شو. انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم چې مسیح صاحب د مریم رسول الله دی رسول د الله دی وکلمتو کلمه د الله دا القاها الی مریم الله تعالی دا کلمه القا کړي وا انسپایر کړي وا مریم ته وروح منه اده د روح مالک ته د الله جانب نه یعنی دا ډیډ باډي نه ده عیسی علیه السلام ډیډ باډي نه ده دا باډي پلس روح ده دا باډي ده and ruh is instilled therein. Ruh is instilled therein. This is installation. Installation, na? Installation, T-I. No, ruh is instilled therein. فَآمِنُوا بِاللَّهِ إِيمَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ بَانِهِ وَرَسُولِهِ پَرَسُولَانُ دَ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا أَمْوَائِ ثَلَاثَةٌ الْآلِهَةُ ثَلَاثَةٌ چکنی خدایان درې دي چې خدایان نو عیسایانو کې دو ګروپ دي دا دلته ولیکي دا ټرینټي والا یو خو مشهور ټرینټي والا دی نو یو ګاډ یو سن او بل هولي ګوست خو یو بل سیکټ دی پکې هغه هولي ګوست هغه نه انکلوډ کوي هغه وایي ګاډ سن او میری ګاډ جیسس او میری جبريل امين روح القدس هو قرآن ورته روح القدس وایي sanctified spirit or holy spirit I ورته holy ghost GHOST بیا پکې یو بل تصور دی تاسو لیکو چې دا ټرینټي کوم قائل دي نو دای کې یو طبقه ده هغه وایي دا هر یو ځان له مستقل خدای دی یعنی گاڈ هم خدای دی جیسوس هم خدای دی ہولی گوسٹ هم خدای دی او بل طبقه ده هغه وایي د گاډ کم کنسپټ دی ایکچولی نو هغه کمبینیشن اف دیس تھری دی دا درې واړه چې کمباین شي نو دې ته څه وایي خدای وایي نو یا ګوره په موجوده ټام کې به داسې ویل شي چې دوه طبقې دي یو د 1 in 3 قائل دي بل د 3 in 1 قائل دي 1 in 3 معنا چې یو خدای له خدای وسو کې تقسیم دي یو خدای له خدای وسو کې تقسیم دي او 3 in 1 چې دا 3 یو ځای شي نو یو خدای دې جوړ شي ولا تقولوا ثلاثه موایه چې خدایان درې دي انتو stop انتو معنا خدای سوې stop بس stop شو enough is enough ډیر او شو خدای وی غری شو انتهو خیرا لکم من شیر دی ټرینټینا خیرا لکم دا بوی بہتر تاسو د پارا انما خبر دادا الله تعالی الہ واحد یو خدای دی سبحانه تاسو یو استدلی ونی زمون دی خدای د پارا زوی سبحانه و پاکی دا اللہ لذ دے خبرنا ان یکون له ولد چی ودا غل پارا بچے له ما فی السماوات دغ اللہ دا پارا دے آس چی اسمانوں کے دے آس چی زما کے دے وکفا باللہ وکیلا اکافی دے اللہ تعالی کارساز و مدبر دا طولو کارونو اس دیکھو گورے اللہ تعالی وی دا خستاس دا کیس دا سے دے چی مدعی سست او گواہ چست
مدعی سست گواہ چست پلانټیف دوه تیز نه دی چې عدالتونو ته ورځي خو چې څوک گواہی کوي هغه پوښتنه عدالت لړ شو مدعی سست او الله تعالی وی عیسی علیہ السلام خو کله دا نه وی چې خدای یا د خدای زوی هغه بالکل په دې خبره بد نه مانی چې څوک ورته وایي چې خدای سر وایي بلکې دا هغه لپاره عزت دی لن يستنكف المسيح انکار نه کوي یا بد نه غني مسیح عیسی ان یکون دې خبرنا چې وی دې عبد لله اسلیف د الله وللملائکه المقربون ان الله تنزدې فرشته دې خبرنا انکار کوي یا بد منی چې دې خدای اسلیف سي نو ټول فرشتي وای موږ د خدای اسلیف یو عیسی علیہ السلام وای ومن یستنکف عن العبادت او سوچ انکار کے یا بدمنی پہ عبادت دا اللہ ویستکبر او ځان تلوی وی فسیحشرهم الی جمیعا اللہ تعالی بجمع کئی دے ټول خپل ځان سره فاما الذین هرچی آکا سالے چے ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو فیوفیم اجورهم اللہ تعالیٰ باور کئی دوی تاجمہ دوی ویزیدو من فضل ازیاتی کئی بدویلا دا میرا بانا او دا فضل قلنا واما اللذین چا کسان لیستنکفو چا غی انکار کئی دے واستکبرو زانلوی گنر دے فیحذبهم عذابا علیما اللہ تعالیٰ بعذاب کئی دوی تدردناک عذاب ولا یجدون لهم ادیب نمومی دزان لپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے ولیاً پروٹیکٹر ولا نصیرا ان ہیلپر یا ایوہ الناس او خلقو قد جاکم برحان من ربکم تاکی سر راغرے تاستا برحان نو برحان دو معنی دی یو برحان دلیل قاطع آغا دلیل چی جنگ خلاصی جگڑ خلاصی ڈسپیوٹ خلاصی چی دا سے دلیل پیش کر دا سے ایویڈنس ته پیش کړي جنگ ورسره ختم شي او دیم معنا دلیل مبین هغه دلیل چې حق کار کوي او باطل کار کوي قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نازل کړي ممتاز تا نور مبینا داس نور چې هغه واضح کول کړي د حق او د باطل یعنی قران فاما الذين آمنوا كسان چې ایمان راوړي په الله باندې واعتصموا به مضبوط لاس لګوري پر سید الله فسيدخلهم في رحمة منه زرد چې داخلي بدویل الله تعالی پر رحمت کې جانب خپلنا وفضل او مهرباني کې ويادين هدایت بول کې دویل ځاخ پر طرف ته صراط مستقیم دلارنه یستفتونک دا خلق تانا فتوا غواړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی وای دا خلق تانا فتوا غواړي او فتوا وای ستا نو فتوا دینی حل د یوې مسلې د مسلې دینی حل ته سوې فتوا چې ورکی یو اهل د فتوی چې دا جواب څوک ورکی یو اهل د فتوی deserving person قل تورتا ہوایا اللہ یفتیکم اللہ تعالی فتوہ در کے تاسل فی الکلالہ پا کلالہ کی اس کلالہ سوکتے دا منگا مخیم ذکر کرا آن تنور تراغلو بالکل ابتدال صورت نظر تراغلو چین امرؤن حلقا کہ یو شخص حلاش امرؤن مانا شخص پرسن تو پرسن چاہتا ہوئی میل تا کہ فیمیل تا دوڑتا ان امرؤن کہ یو شخص لاش یعنی سڑے یا خدا لیس له ولد چنو داغد پارا بچے سڑے مرش یا خدا مرشوا بچے نو نہ الک نہ جنائے او وسر ابن عباس فرمائی ولا والد له پلارم نو ولا والد له نو بندہ مرش نی زویشتا نی دورشتا نی پلارشتا نی زویشتا نی لورشتا نی پلارشتا زکا کزویوی نو ټول بالا زوی دی کزوی او لور دواړی نو دوی سره زوی یو سره لور ده کزوی لور او پلار درې واړی نو شپږمې سره پلار ده او بقایا مال او بیا د الک او جنې مېس کې 2 1 تقسیم شي څنګه تقسیم شي 2 1 تقسیم شي خو دا بنده مړ شوی دی نه زویشته نه لورشته نه پلارشته وله اخت ارد پارا یو خوروا
اوس دا خور د سکوا فل سسټر ته ورته یا هاف سسټر فرام فادر سایډ هاف سسټر فادر سایډ صحیح نو فل سسټر وا څنګه چې د مور پلار دواړو نه وا یا هاف سسټر وا خو د پلار سایډ نه چې پلار شریکو خو میان دي جدا وي وله اختنا در پار خوروا فلحان در خور لا نصف ما ترک نیم دا آغا مال دے چی دا پریخو دے اس دا بندہ چی مر دے الگ دے سڑے دے کا خدر ہے نو چی دے مر شو نو رستو ایسا پاتی دی اکی و خور رستو ایسا پاتی دی یا میرے دے خور دے اخبر خور دا نو که اخبر خور پاتی دا نو اغا نیم مال اخلی اخبر خور پاتی دا نو اغا نیم مال اخلی بیا که میرے دے خور ور سر یو دا یعنی یو اخبر خور دا یو میرے دای خور دا نو نیم مال دا خپل خور اخلی شپږم ایسه دا میرے دای خور اخلی شپږم ایسه دا میرے دا انګا ټو تر لاله څه دی لاله ټو تر 1/3 بیا بکته شي کروري وی کتری وی نه ته ملاوي صحیح شو اوس یو سړی مرشه خپل خور نشته یک یو خور دا هغه میرے دای دا نو بیا هغه د خپل خور کوم حاف چې دی هغه به ته ملاوي دا بل خبره درېمه خبره که سړی مرشه او دو خويندې سکه پاتې دي دا سکه وایي یعنی خپل خويندې دو خويندې پاتې دي صحیح او بل یو میرا ځای خور ده نو 2/3 بر دو خويندو ته ملاويږي په دې صورت کې دغه میرا ځای خور حصہ نشته هغه ډراپ شو خبر ځین کړه وله اخت نظر پار خوروا فلحانو دے خورلا نصف ما ترک نیم دا آغا مال دا چی دا پریخو دے وهو یرسوا اس که دا مڑے خضوا که دا مڑے سوکو شزوا شزا مڑا شوا نی زویشتا نی لورشتا نی پلارستا اور اس تو صرف پرور پاتے یا فل برادر یا ہاف برادر فل برادر یا ہاف برادر نو تو فل برادر پاتی نو خطول مال داغا دے ہاف برادر تا اس چے نملاوی جی صحیح خو که فل برادر نی او ہاف برادری نو بیا ټول مال داغا دے وهو یرسوا ادا رور میراث لے دے خزنه ټول ان لم یکن لها ولد کنید دیشد پارا بچے نارینا یا زنانا او پلاریوم نی فین کانت اسنتین اس کا نارینا مرشو نی زوشتا نی لورشتا نی پلارستا خوین دی پاتی دی دعا یا دو نزیادی خوک پلے صحیح فین کانت اسنتین کچری دا پاتی خوین دی وی دعا یا دو نزیادی فلو مسلسانے دا غوید پارا 2/3 دے دا ہول پراپرٹی سورہ دے 2/3 مما ترک دا آغا مال چی دا پریخو دا دے وین کانو اخوتا و رجالا اس چی سڑے مرشو یا خدا مرشوا زوی نشتا لولی نشتا لاری نشتے خورستوی رون خوین دے پاتی دی فل برادرز اینڈ سسٹر دے پاتی دی یا ہاف برادرز اینڈ سسٹر دے پاتی دی ذکر دوارو کمبینیشن نبیا با گوڑے که فل برادر یو وی سشه که فل برادر یو وی خو نیمه هغه والی نو بقای شپږم حصہ هغه بیا ګور نور ته ملوشي خبر ده نه کړه ها البته اوس داسې کیس ته چې یو سړی مرشه ني زويستانه لورستانه پلارستا رستو یو سکرور پاتې څه پاتې سکرور پاتې او 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 یو نه سکرور پاتې دي ها نو مال به ټول شو کلی سکرور به علی نه سکرور لا ډراپ شو چې بنده مرشه زوی لوري خپل نشتا روستو سکه خور پاتې دا او نه سکرور پاتې دي نه سکه خور ته نیم مال ملاشي او بقای نیم نه سکرور تر څه کا حساب ده بقای ورته بقای مال چا تر شي نه سکرور حساب ده صحیح اوس دې خو وګوره سکه خور پاتې نه اکیوا ناګه تسلام نیم مال بقای نیم دلته یو نه سکرور ده داغه خور ده نه هغه کې بټوون باندې تقسیم شي وعنده داسې ارثمټیک ده چې دا بغیر د خدای نه بل شو کنه پوهیږي صحیح او ما تاسو ته ویلو چې یو انګريز هغه به شروع کول نه هغه 30 په دې لیکل 30 په لیکل مسلم لا اف انهریټنس نو مسلم لا اف انهریټنس باندې هغه تحقیق وکړ هغه او میث زما سبجیکټ دی ما سره کړه میث کې ما سره کړه میث کې په خدای قسم کې پی ایچ ډی په پوهیږي دا میث څنګه کیږي حالانکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوئی ایجوکیشن سره نو او دا میث سورہ نساء کې دی دا وی چاره نه وري نو بس زما زړه په دې مطمئن شو چې دا خدای کلام دی
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اکچری وی دوی سړي رونا خويندې رجالا نارینه او زنانا فللذکر مثل حظ الانثیین نو د نارینه لپاره اندازه حصے د دو زنانه ده یبین الله بیان الله تعالی تاسو انتظلوا چې تاسو گمراه نشئ والله بكل شیء علیم الله تعالی پر شی باندې عالم دی نو خلاصه سورۃ النساء ابتداء صورت کے حکم د تقوا کہ بنیادی طور تاسو برابر ہی بطور انسان تاسو ټول انسانان یو بل سره برابر ہی ریگارڈلیس آف یور کلر ریجن اور سیکس ڈسکریمنیشن نشتا او وجہ ځکه تاسو د یو پیر نه پیدا یې آدم او حوا اوس الله تعالی وایي چې زمانہ به یریږي او د قرابت دارای او د رشتہ دارای به ډېر خیال ساتي د رشتہ دارای به خصوصا یوټرس ریلیشن وي ورته څه یوټرس چې بلډ ریلیشن چا سره الله تعالی دا غي به ډېر خیال ساتي دا به کټکې نه بیا ورپسې احکام دي چې د مخلوق یو بل ته حقوق متوجي دي نمبر اول یتیم سره چیټینګ مکوئ نمبر دویم نکاح کو تر سلور خود پورې جائز دی خو عدل ور سره لازم دی انصاف نو کني شي کوي نو یو کافی ده نمبر دریم په وخت د نکاح کې برایډل منی مہر څه ورته مہر برایډل منی دا به تور گیفت ورکوي او د زړه د اخلاص ورکوي نحله یعنی څوک ته باندې امپوز کوي نه دا به امیر زامندی ده څوک ته باندې امپوز کوي نه دا سړي دا به امیر زامندی ده چې به امیر زامندی نه ساتم وسره نه بخل پکې مکوه سمکو تاسو شوم کیا وای شوم وای که څه کنجوسی مکوه پکې نمبر 3 د کم یتیم د مال سے کسٹوڈین نو داغه حفاظت کوا بیا حصے د میراث بالتفصیل بیا بل حکم چې زناکار خزه لا چې حکم نو نازل ما الله تعالی وی هاوس ارست کوي سو کوي ورسره نظر بندي کوي هاوس ارست کوي انډر سرویلنس ساته څنګه د نظر لاندې ساته الله تعالی وی ساډمی ګي بزنس ساډمی دا چې څوک کوي هغه له تکلیف ورکا سزا ولا ورکا څوک ور سزا ورکي جج کورټ ورپسې وي ها کله ګنا نه بعد سړی ته احساس او توبه او اخلاص سره نو الله یې معاف کوي بل حکم چې شزه دا کماډیټي نه ده به تور کماډیټي هم استعمالوا دا پراپرټي هم نه ده بل حکم کہ یو شزه د طلاق کړه
او بل وده نو دی وړاندې نه چې کوم شیونه گیفت کړی دي الله هغه واپس مغواړه سړی په بغیر تخکاری چې هغه یاد دي کنه فلانه وخت کې تعالی آرټیفیشل ګوتا غسته او واپس راغی خدای وایي دې تر سړی ښکاری دې غیر سره ښکاری بیا ورپسې لیست او فهرست د هغه خزو چې نکاح کول ورسره حرام دي بیا بل حکم چې په ناجایز طریقه د اچا حق مخوره ها تجارت کې نفع کول شرعاً جایز دي یعنی شیرشاه کله چانه 5 روپے په چیټینګ واغسته دا حرام دي او که په تجارت په حواله باندې په گاډي کې 5000 وګټلې نو دې کې څه حرمت خو نشته بلا مسله چې که غټو ګناونو نه ځان بچ ساتي نو واړه ګناونه الله تعالی معاف کوي خو غټو نه ځان بچ ځکه غټ سره ریکارډ خرابېږي غټ ګناه سره څه کیږي ریکارډ خرابېږي سړی ډیسکریډټ کیږي نو چې سړی ډیسکریډټ شي یو ځل ډاکومنټیشن وشي په حیثیت د څه د کریمینل نو بیا کده وړو ته جرم کوي نو پولیس والے بوزي کني بوزي صحیح او چې سړی ریکارډ صفای نو معمولی وایلیشن ته څه شي او پولیس هم اګنور کوي کني اګنور کوي بل حکم چې د نارینه او دو ذمہ دارای پروټیکشن او مینټیننس څه شي ټول فیملی پروټیکشن چا ذمہ داری ده د نارینه او مینټیننس چا ذمہ داری ده د نارینه ګټه وسوک کوم ځای چې خزه په ګټه کوله ګوره یا سبحان الله الته د نارینه د بادشاہ خاتمه وشي کنه وشي بیا حساب ورته سره ویلې چې په هغه هغه وي ته په هغه بیا ځاتې هم ده چې نه ته غنټه کار کوم کې اته غنټه هغه هم کوي دا خو یې باندې به ایکسترا ځاتې چې ورته چا په هغه ډوډۍ په هغه کپڑے وینځه صحیح نو بس الته کې بیا هغه نظام د کور ګډوډ شي نارینه دو ذمہ دار ہے نمبر اول پروٹیکشن نمبر 2 مینٹیننس د زنانو دو ذمہ دار ہے اطاعت او اوبیډینس ته خدای او اوبیډینس ته خاوند بل حکم چې کزنانه نافرمانه شي شي سټبل شي اروګنټ شي سټبل شي اروګنټ شي نو الله تعالی طلاق مور کو طلاق زما خوښ نه دي ډیورس کوما دا زما خوښ نه دي نصیحت ورته کوا ها ځان ته خفقه څوک ځان ته خفقه سلایټلی په دې ملای او ډب ورکا چې ته پوهیږي نه هني نو کدي هني وې هغه ډب سره مو خاندي بل حکم کہ اختلاف کانسٹنٹ چلی گی د خدای د خاوند نو الله تعالی وای دوه نمائندگان کې نو یو د خدای طرف نه یو د نارینه طرف نه او دغه ایجنډا بسې په سپریشن به خبره نه کوي چې ها نو دل او بیا کم موټر ورکه یا په دې بنیاد باندې کې نسل دا بیا نمائندگان دا نمائندگان د نماینده کار خوده پیس ټریټي ریکانسیلیشن بیا بل حکم چې بندگی د الله کوي او د حقدارو یو لیست ورکړی دی چې د حقداران له حق ورکوي شپږ دیرش بل حکم چې خدای در سره کوم احسان کړی دی یعنی مال درکړی دی علم درکړی دی صلاحیت درکړی دی په دې کې بخل مکوا په دې کې بخل مکوا او د خدای نعمت هغه هایټ کوه ما پټوي ما فار ایگزامپل شیرشاه د سیف الله خان نه قرض وغوښته چې $1,000 یې پکار دي
څه پکار دي $1,000 پکار دي اوس مونږ ټول د پر سیف الله خان سره خوشتا صحیح اداره خدای مهرباني ده ور سره صحیح او شیخ صاحب متعلق د داس تجربه هم نشته کې د چیټر دی یا غل دی یا بیا انکار بکې نه برا کېږي صحیح الله تعالی فرمایي چې خدای ور سره احسان کړی دی ها نو ټول مونږ خو ځان له مرګري ډېر لوی په تکلیف باندې یو خدای دې حرام کې کیندو طرف سره صحیح الله تعالی دا زما یو نعمت او پیغامونه ده چې خامخا پټه او چپایي ها بس باید وره کنه دیم صاحب تاسو دا راځي خو د خپل بنات کار شنو نه مرتبه سیف الله خان کدا کیسټ چوره ده چې سیف الله خان سره پیسې شته ها نو بس لاین درته ورګي نه پښتنو الله اکبر بل حکم چې کوم خلق مال خرج کوي خود نیم او فهم د پاره الله تعالی دې د عقیده کلم نه برابرېږي څه لپاره ځان ښکارا کوي بل حکم نمانځه متعلق چې دله او 10 ضروری دي کاو 10 باندې قادر نه یې بیا تیمم ضروری دي بیا د يهودو تذکرہ چې دا وی په شان مکی گئی چې خبره اوري عمل پې نه کوي بل حکم چې چا در سره کوم امانت دی هغه ته ورکوا مالی امانت دی یا بل څه لکه مثلا ته یو فن ماهر او چا دنه مشوره وسته نه پتا اعتماد کوي چې په دې فیلډ پوهیږي نو د عمر سره کوي صحیح مشوره برا کوي نو دا خیانت دی کته هغه ته وایي چې رملګری وسو او ته پوهیږي په دې چاو دا کار در لپاره سره خو ته نه غواړي چې ته خیر ملو شي صحیح او یاد هغه په غلط اور واړو چې هغه په کم دی سرګان او بل حکم چې کله فیصله کوي د خلکو میس کې نو د عدل تقاضا باندې وکوي نو دې مخکې بیا وایي پرویز